لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختموي. ډېر خلک پریشانه یاره جی ما ته خو لویه پریشاني ده دې سره څوکم د هغې دپاره دا دم دی. ډېر خلک وایي بچي مې نشته څوکم دی دم دی. ډېر خلک وایي مال مې نشته برکت پکې نشته دی دم دی. ډېر خلک وایي قرضدار یم زما قرضه به خلاصه شي لا حول ولا قوة الا بالله دی دم دی. ډېر خلک وایي وی نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. ډېر خلک وایي بې کس یم بې څوک یم هېڅ یار و مددګار مې نشته خلک را باندې ظلمونه کوي لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته خو که سړی د دې د وینا په وخت کې له خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي. دا زه نه ویم حضور پاک فرمایي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په بیهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي. حضرت ابو هريره فرمایي چې حضور پاک فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی. د یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو. ایسرها الهم. وی پټولو کې رکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته دا غیرو سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن وته وي او پریشانی وته وي. په پریشانی کې څومره خلک مبتلا دي. څوک د مال په پریشانی کې مبتلا دي څوک د رشتو په پریشانی کې مبتلا دي چې زما د بچي او زما د زامنو لونو د خیزه کې رشتي وشي دا ډېره خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشان دي څوک د خپل رشتې په طلب کې پریشان دي څوک د بیماری په طلب په شفا کې پریشان دي چاته کور کې جګړې دي په هغې کې پریشان دي څوک یو وزرې دي پریشان دي چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا وی رکوټي مرض دی. دا دوه کم سل غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټي مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله دا غي د پاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوهې کې معنی خپل حضور پاک ښودلې ده. یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب دی د حدیث مسند د بزار وته وایي په هغې کې دا حدیث نقل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه بلکې حضور پاک ورته فرمایي وی اتدري تفسیرها وی لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پوهېږي؟ عبدالله ابن مسعود ورته وایي الله ورسوله اعلم الله رسول ته پته ده ما ته خو معنا نه ده معلومه. نو حضور پاک ورته دې معنا په خپله بیانوي وی لا حول عن المعصیة الا بعصمة الله. دا هر ګناه نه بچ کېدل بې د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګناه نه پریشانۍ نه تکلیف نه درد نه او هر قسمه ټینشنونو نه بې د پروردګار د ذات نه بل څوک بچ کول شته نه دی یو معنا شو. ولا قوة على الطاعة لا قوة على العبادة لا قوة على عمل لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې نو په دې طاقت چې درکوي څوک به درکوي الله دې معنا شوه. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې بګیر شي چې اس به دې څوک نشي خلاصولی څوک به دې خلاصوي یا الله. حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګوره اور ته وغورځېد نمرود ورته اور بل کړی دی. نمرود دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پې د پاسه نشي الوتې. داسې اور دی نږدې ولا څوک نشي راتلی. په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو. په دې چل نه پوهېږي ځکه که دې غورځو نو خو مونږ بیا غورځو نو چې مونږ ورنږدې کېږي خو دا اور هم سوځوي دې سره څوک دومره خطرناک اور. یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه. په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم. په دې طریقو چل نه وردي او فرشتې پریشانه دي. فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څوک مونږ ته حکم وکړه پروردګاره ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته. نو ټول مشرکان دي شرک کوي دقه یو بنده دی چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي الله فرشتو ته ورشه تاسو مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد اله یو فرشته راله د باران وی ما الله نه اجازت غوښتې دی. ابراهیم علیه السلام ته وایي الله نه مې اجازت غوښتې دی او که ته اجازت راکړې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره ورید راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پې مړ کم ختم به شي که ستا خوښی. وی نه زه خو دا نه ویم. ولې نه وی؟ دې کې دې غورځئ هسه وایي الله اعلم بحالي ربي اعلم بحالي پروردګار زما په حال خبردار دی. تا نه امداد غواړم الله له ولې نه غواړم؟ را لېږلي بېشکه تا الله خو زما الله شته که نه الله نه به مدد غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې فروغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد غواړم. بله فرشته راله وی زه غرونو والا فرشته یم زما په طاقت کې الله دا اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی د اوچتولی شم لقولی شم. یو غر به اوچت کم په دې اور د پاسه به کېدم مال اجازت راکړه. وی د اجازت تاله نه درکوم. غورځئ دي په اور کې ما الله نه اجازت غوښتې دی خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه وایي ربي اعلم بحالي. تا ته ولې ویم الله ته ولې نه ویم؟
ابراهیم علیه السلام خو ابراهیم علیه السلام وکنه. قرآن کې الله وی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. په ماشوموالي کې دله موږ پوهه ورکړې ده. بعض انسان ماشوم الله ولا پوهه ورکي، عقل ولا ورکي، سوچ ولا ورکي، پوهه ولا ورکي. بعض بوډا سپینګری شي عقل پکې نه، پوهه پکې نه. بل فرشته رااله وی زه د باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته مال الله د اختیار را کړی دی. څومره طوفان چې راولي دا زه راولم، څومره باد چې راولي دا بادونه زه راولم، طوفان زه راولم، سیلۍ زما په وس کې دا زه راولم. ما ته حکم وکړه، الله نه مې اجازت غوښتې خو ابراهیم نه تپوس وکړه. اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به یې ورخور کړم. دا چل ماله راځي. ټول د نمرود قلا، د نمرود قوم، د نمرود بنګلې، د قوم خلک دا به د ټول نیست و نابود کړم، دا به د الله ټولو سوځم. ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي ورسره، که دا مونږ ته میلو شي د دشمن په مقابله کې. مونږ وایو خو شابه دله اوس راغلې چې بېګا راغلې وې خبرې کړي. دا غر والا فرشته ته اوس راغلې که پرون راغلې وې چې دا غر دې اوچت کړی و د دشمن په دا سر دې ښودی. دا ته خو لږ لیټ شو که نه، پرون په کار وه. مونږ به فورا دا جمله استعمال کړې وه. حضرت ابراهیم علیه السلام مکه ټکې وایي ربي اعلم بحالي، زما رب زما په حال خبردار. دا هغه عقیده په دې جوړه وه چې لا حول ولا قوة الا بالله. خلاصې بې د خدای نه بل څوک نشي کولی، او طاقت موندون کې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته. دا طاقت به د الله پیدا کوي. ښه نو اوس به اور ته څنګه غورځئ؟ نو بیا شیطان حرامي ولا راغی، شیطان ورته چل وښو. اگر دوزخ مچوغلې لیدلې وې یو ټال جوړ کړې او دې پکې کښېنوې او ټال له جوټه ورکړې د اور د منځ ته به وغورځېږي. ټال یې ولا جوړ کړ لوی ټال او مچوغله غوندې، او په هغې کې ابراهیم علیه السلام کښېنو. او بیا ظالمان دومره چې ابراهیم علیه السلام یې بربنډم که جامې هم ترې لرې کړلې، ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي. او ټال بیا نوچتېږي، فرشتې د رحمت راغلي دي او ټال یې کلک نیولې دی. بیا شیطان ورته وایي سرتور سر ښځې راولئ، دا ټال به اوچت شي. جینکۍ راوستلې سرتور سر، هغې خپله ګډا مډا شروع کړه. فرشتې د رحمت لاړه. کوم ځای کې چې زنانه سرتور سري د رحمت فرشتې هلته نه ټینګېږي، هغه ځي. او ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځوه. د نمرود دا ګمان و چې د اور ته رسېدل او د ده سوځېدل د ده لوخړه کېدل سم دي. اور ته تلل او د ابراهیم علیه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو. قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم. اوره یخ به شي ګورې، معتدل یخ چې تکلیف موله ورنه کړي. مري غوندې و دا سواد د کلام او د دې بره غرونو په شان یخني پرې رانولې ګورې په قلار چې صرف دومره چې دته د اور تکلیف نه. او بلکې علما لیکي چې جبریل علیه السلام راغی د ملګرتیا لپاره ورسره په اور کې کېناست. د جنت یو ښکلې باغچه ورته خدای په اور کې دننه جوړه کړه، اوبه ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړلې، او دا میوې بوټي ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړه. وایه اوس بې د الله د ذات نه بچ کوونکي بل څوک شته اوس نشته. اور یې ورته ګلې ګلزار د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. د دشمن د عذاب نه بچ کوونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. یو د الله ذات نه ذات پرې بچ کوي، بل څوک نشي بچ کولی. بلې مرحلې ته ګوره، بیبي یې د پلاره روان دی، هجرت کوي اوس غریب. بیبي ساره ورسره ده، د تره لور هم ده، د پې نکام تړلی د بیبي هم ده، او ښایسته خوبصورته ده. لار کې یو بادشاه دی، ظالم بادشاه. داسې ظالم بادشاه دی چې هغه دا څوکیداران په لارو کې کېنولي او چې چا سره ښځی بس دا خاون ولا وجنې او ښځی ماله راولې. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خو په لوی غم وړېدم. بیبي ته وایي داسې کار دی چې ته زما ښځی نه دی خاوند دی، خو په شریعت کې ما تارور خورم یو ګورې ښه، ځکه دیني خور مې ټول د آدم علیه السلام اولاد یو، ته مې خور یې مخکې پوه کړه. نو که تا نه د بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان دا ورته مو چې دا سړی مې خاوند دی، ورور مې دی، ولې ټول مسلمانان وروڼه خویندې دي. او که ما نه تپوس وکړه نو زه به ورته یم چې دا مې خور ده. ولې که دا ښکاره شي چې دی زه خاوند یم او دا مې ښځه ده نو بیا ګورې ما درنه وجني. او که دا ورته پته ولګي چې نه زه د رور یم ته مې خور یې نو زه به د مرګه خو بچ شم که نه، اخلي خو داسې م رانه اخلي، خو زه به د مرګه بچ. ډېره ښه. هغې راغله دا بیبي یې بوتله، هغه ظالم بادشاه بدعمله بادشاه له چې بویې تله دروازه یې ورپسې بنده کړه. دروازه یې بنده کړه او هغه نیت ته دې وکړه چې دې ته لاس ور واچوي. بخاري شریف کې حدیث دی، ګورې څه داسې ناشولته خبره نه ده، د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې سینګ دی له وروړه بس پرېوته بادشاه په ځمکه، خپې اوچته کړه او الاوړې پرېوته. او د فالج په منده فالج نه راځي، دقسې د لاس خو باندې فالج و. چغې کړې دي بیبي ته تا ما ته خیره وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرېږدم دی. نو دا مسلمان کې رحم زیاتې بیا، او بیا د پیغمبر بیبي کې خو رحم زیاتې. نو دوی ورته وکړه نو بیا ټیک شو. چې ټیک شو یاره دا جوړ معلومېږي دا چې اتفاقا څه بیماري راغلې وه. بیا کوشش کوي چې لاس ور اچوي، بیا همغه چل پې وشو. بیا وایي بس ما نه غلطي وشوه، دې له الله معاف کړه بیا به نه کوم. وایي ښه معاف مې کړې. بیا ټیک شو. چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو، شیطان خو سړي پسې نښتي، بیا لاس ور اچاو، بیا همغسې پرېوته. یاره وایي بس دا مې درېیم ځل دی بیا به دلته لاس نه اچوم، اوس مې معاف کړه. وایي بیا مې معاف کړې. هغه نوکرانو ته وایي راشئ دا بیبي بوځئ بس. او یو خدمتګار یې موله ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې. دا بیبي هاجرې دی وله ورکړه. بعضې علما وایي د بادشاه لور وه، لور یې ورته وبخله او څو بیبي وه د بادشاه. ابراهیم علیه السلام له بیبي ساره راغله، خو بیا هم په زړه کې کشمکش سوچ و چې که زه ډېر هم د خپل خاوند ته ووایم چې ما له د بادشاه ګوتې نه دي را رسېدلې، خو بیا هم زما د خاوند په زړه کې خامخا هغه دغه به پکې وي، شک به پکې وي، په ما به خامخا زما د وجې به غږ نه کوي
لیکن خامخاله به پریشان چې د ما د ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي چې څنګه راله نو خاوند ته وایي ابراهیم علیه السلام ته وی ابراهیم وی الله دا ظالم سکیم ناکام ما له ګوتې نه دي راوړی ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي او جړلې بي بي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر ښولی دی ناس دلته هر څه لکه د شیشې ما لیدل هغه سره چې 3 ځله څه شوي دي او تا معاف کړی دی هر څه ما لیدلي زه مطمئن یم چې تا له د هغه ګوتې نه دي را رسېدلې دې تکلیف نه بچ کوونکي دا څوک اوسه الله بل څوک نه ابراهیم علیه السلام د بیبي په دغه وخت کې په کار راتلونکي دا څوک دی الله قسم دې ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسېږي مخلوق پرېږده الله ته سوال کوه مخلوق پرېږده الله ته زاري کوه اعتماد بروسه په الله کوه هر ځای به در رسېږي دا نشته چې الله به د یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي د کوټې ګوټ کې به دې مدد کوي دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای به دې مدد کوي کړی دی که نه دی کړی کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی ګنې لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مریی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې غورځو چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته عقل باندې کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ کړ شا به ځان به وررسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزی راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ وردن نه کړ او شخوند به هم پرې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګېډې له ورسېد عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګېډه کې به جمدي سنګ پاتې شي دا کوم ځای کېدی شي د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکوي د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کو هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګېډه ولا خدای لکه د شیشې په شانتې کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دې وویني د دریاب ګوټونه ګوټونه وویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی نه لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګوري بل څوک نشته بچ کوونکی به ستاره ذات نه بل څوک نشته الله د هر عیب نه پاک غلطی د ما د پروردگار دا سه आवाज به کو چې د عرش فرشته د دې و اسمانونو د پاسه د و اسمانونو نه ګرځي په عرش د عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لري لکه ځمکه چې د اسمان څومره لري بیا دویم د غینه دومره لري بیا دریم څلورم پنځم شپږم اوم بیا د الله عرش د غینه دومره لري لکه یو اسمان او بل اسمان کې جزونه فاصله ده او بیا د الله د عرش ته پاسه کرسی ده د عرش فرشته الله ته درخواست کوي الذين يحملون العرش عرش نیولې یا الله یو داسې د زارې आवाज مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ته نه خبرېږي لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه موبایل آزاد کې 2 کسان 3 کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول هلته اورېدی شي اورېدی شي که نه شي اورېدی ها بیا نن سبا خو هغه بل شی هم راووت که نه څه ورته وایي انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناست دي کیمرا ورته مخامخ ته او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې مه اورې اوس هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سکنډ نه پروردګار خبر دی ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي هر څه نه خبر نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی ډېر رو اواز دی او ډېر د زارۍ اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي وایي دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله څه چل دی ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اومې ځمکې باندې پروت دی اومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو دا سره خبردار او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب دغه اینې د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا الله ته خو خلاص که پروردګار ده خو بچ که دا د دین مسله مو ورې ګورې د نیکانو خلکو مرسته فرشتې هم کوي دلته کې چې کم نیک سړی وي په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې ته الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه دې حالاتو نه الله فرشتې خبروي نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او د هغه یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي زیاتې ورسره کوي په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ښځې خدای دې هلاکه کړه زموږ دا خاوند ولې تنګ د سره ولې ظلم کوي دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی در نه به را جدا شي موږ له به راځي قاتلک الله خدای دې هلاکه کړه مشکات شریف کې حدیث دی هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ کړه معافې کړه الله کب ته حکم وکړه راولټی کړه په غاړو باندې راوغورځو رب ذوالجلال څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کده په کب په ګیره کې زنه یادولې نو تر قیامت پورې به مې د قبلم جون ورکړو دلم دغه دریاب کې به مې ګرځاو را ګرځاو وایي کنه خدای نه لوی زور د بل چا شته نشته قسم دې ګورې ارسل الله په زور کې
دې غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ کوم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لاولي الالباب. خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې پیدا کړې. څوک یو بلف نشي جوړولی، همیشه د پاره نشي رڼا کولی. پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره، دې نور ته دې وګوره، الله دې ستورو ته دې وګوره، پروردګار دې کائناتو ته وګوره، دې انسان ته وګوره څومره ښکلې پیدا کړې دی. دې شکل ته انسان وګوره، الله د شکلونو کمی هم در سره نشته. یو مور نه 2 بچي پیدا کې د یو شکل یو شانتي او د بل شانتي، د یو رنګ یو شانتي او د بل شانتي، بټای کې په یو قالب چې خختې جوړیږي یو شان جوړیږي، فرق پکې نه. یو قالب نه خدای 4-5-6 بچي راوستل او د ټولو شکلونه یو بل نه جدا، رنگونه یو بل نه جدا، خویونه یو بل نه جدا، قدونه یو بل نه جدا، یو مخکمري بل رستمري، یو نیک یو بد. دا څوک کوي؟ جواب راکړئ. الله کوي. روغ رمټ سړی وي داسې بیماری پې راولي چې نه چوڼې کې نه چون، حیراني ورته خلک. او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به 100 کالو ته ورسوي. دا څوک کوي؟ الله. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا چې لګیم دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله. هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته. تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی، د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی. طاقت چې موږ له خدای را کړی دی، د لاسو کې طاقت، سترګو کې د لیدو طاقت، غوږونو کې د اورېدو طاقت، ژبه کې د وینا طاقت، دا چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. ولا قوة الا بالله. د الله د امداد نه بغیر هیڅ طاقت نشته. روغ رمټ سړی وي، ښه پهلوان وي، لاسونه ټیک، خپې ټیک، وجود ټیک، او ناګهانه فالج به وي. هغه خشته انسان، ښکلی انسان فالج و. څه چل پې وشو؟ جي فالج و، خپې نه کونټۍ جوړه شو، خپره کږه شي، بلې ورپسې اوچتوي. داسې ده که نه؟ لاس کوږ شي، کوږ سمسې، بلې ورپسې اوچتوي. هغه خوله چې ده به پې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پې کو او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شوه، لاړې ته بېږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه؟ هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځو، نن بل په اوږه ګرځوي، خولې نه لاړې بېږي، پوزه بېږي، لاس پالج، خپه پالج واله. رڼو روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده، لا حول ولا قوة الا بالله. سخته کې په کار به دې څوک راځي؟ نه دې زوی پکارېږي، نه دې لور پکارېږي، نه دې ډاکټر پکارېږي. دا ظاهري اسباب دي. دې کې که خدای مدد وکړه خو ډېره ښه ده، که نه یې سم نشته. د کوفه کې یو سړی تاجر و، سوداګر، داسې تاجر و چې ډېر امانتدار و، خلکو باور سره خپل مالونه امانت یې ښودل. یو ځل د تجارت لپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه. نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي، پیسې دولت ورڅه واخېستل او روان شو. د کلي نه چې بار د کوفې کوفې نه چې لږ بار ووته روان شو، یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی. ده ته اشاره وکړه، چېرته دی؟ وایي زه فلان کې ښار ته ځم. وایي ما به ځان سره بونه دی، یو اشرفی بدله درکړم، دینار اشرفی دا بدله درکړم، او ما ځان سره بوځه، ملګري به دې شم د سفر. ده وایي ډېره ښه ده چې یوازې ځمه، نو راشه دې به ځان سره سور کړم، نو 2 فایدې به حاصلې شي. یو خو به یو اشرفی والم، قریب به تې والم، او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم، نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده. را سور شه، ځان سره سور که اشرفی تې واخېسته، روان دي ګپ شپ لګوي. هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه ورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی. اوس هم بعضې خلک داسې کوي، موټر کې چا سره وخېږي چې څه منځ یې بولي، موټر تې والي یا دې مړ کړي یا وتښتوي. چې څه منځ یې لاړل، لارې 2 دي. اوس دا سوداګر په عامه لار اوس تېغ روانېږي. دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دوی په دې لار ولې نه دی؟ سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه. وایي نه دا خو ما ته معلومه ده، ډېره لنډه لار ده، ډېره نږدې ده، ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده. دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګوي چې څه منځ یې لاړل، هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه. لوی ځنګل دی، خطرناک، د انسان هډوکي هم پراته دي، د انسانانو کوپړې هم پرتې دي، د وینو نښې هم پرتې دي، او دا شاته کرایدار چې کوم د فورن د هغه اسنه ودنګل او په دې ملا کې یو خنجر پټ کړی، لوی خنجر 2 مخي دی، هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته وایي راکوشه. او سوداګر غریب حیران شو، کوشه پرېږدم دې چې خدایه داسې په مصیبت او په غم باندې به وړېدو. دا څه شو؟ دا سوداګر ورته وایي داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که نه؟ مال ما نه واله، دا اسم ستا، دا مال هم ستا، چې څه دي ما ولټوه، خو ما پرېږده خدای ته وګوره. وایي نه اول به تا وجنم، دا مال به وروستو عالم چې تا پرېږدم، خو ته به سبا ما پسې خلک راولې، زما نشاندهي به وشي، زه به خلکو ته معلوم شم. اول نمبر به تا لالم، وجنم به دې، هغې نه پس به مال سره ګورم. چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی را باندې مضبوط دی، چاړه ورسره د تقدیر هم ته نه شمه، نو بس اوس دغه وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي اوس؟ الله به راځي. دا کوم وخت چې دا ګاډې وجنګېږي که نه، معمولي ډغره وخوري، نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي، الله خیر. زلزله کې راشي که نه، نو فورا دې وایي الله خیر. دریاب کې خپه وخوېږي که نه، نو دې وایي الله خیر. د فطري تقاضا ده، دا نفسیاتي اثر دی، زړه کې به دې راځي چې بچ کوونکی ذات ګورې یو الله دی، بل څوک نه دی. نو دا سوداګر دې وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. د دې مفهوم دی ښه، او الله نه بغیر خو بل څوک د خلاصولی نه شي. یو 2 رکعته مونځ ټیم راکړه، دې غلطه وایي. هغه ورته داسې په نشه کې وخندل، زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپرې نه که نه، دین داسې 2 10 مونځونه کړي دي، خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي. دغله چې دا ارمان دې پوره کوي، 2 رکعته ته وکړه، سلام ګرځې، نو بېغمه کوم به دې چې دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین، او صورت شروع کوي. دومره په هیبت چې صورت تیر شو. غم د غریب سره چې اوس ممرم
په چاړه مې وی پریدي مې نه صورت تیر شو. نو یو آیات وته الله ګور الله ته چې ته ځان سپاره الله به مدد کوي. یو آیات دې ذهن ته راغی امن یجیب المضطر اذا دعا، چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی. دا دې آیات معنا ده. بس دا آیت اوې او دې کې دې په مانځه ولاړ دی، دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو، په اس باندې سور دی، نیزه ورسره ده، د اوسپنې ټوپۍ په سر ده، او چې څنګه را په اس را روان دی اوس دا ډنکپ خو پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا، نو هغه ته هم ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کړم څوک هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه وو او چې ویې واو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد. دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو، چې سلام مې څنګه وګرځاو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم. څوک یې ته؟ شاه سوار ته متوجه شوم. ته څوک یې؟ زه خو د لوی غم خلاص کړم، ډاکو دې مړ کړه اوم سوځې. ته څوک یې؟ وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم، د دې آیت غلام یم. تا چې کله په منځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه وایي اسمانونه وجړقېدل. الله وایي چې یو فرشته پکار ده، زه ودرېدم. الله وایه یو بنده فلان کې ځای کې ګیر دی مدد شبه ځان رسوه. الله راولېږلم. سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي؟ الله به دې پکارېږي په سخته کې. بې د پروردګار نه بل څوک دی قسم دې که بچ کړي یو الله به دې بچ کوي او که راته غواړې هم به الله در کوي. زه کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي موږ زوی ورکوو او لیکلي ګارنټي کې سره ګارنټۍ سره زوی ورکوم ګارنټي کې سره او بانډ له راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم. یم دا خلک ډېر سادهګان دي. ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې ځان ولې نه جوړې او ګارنټۍ سره چې بل له بانډ راخېجه خو ځان له راخېجه وکړه او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم. نو په کامیابي ستا په لاس کې ده، د ګارنټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده. دا زمونږ قمقل خلک دي، بس خلک هم ورپسې روان دي. یو ځل پېښور کې روان وم، یو سړی دا مرغو والا ني دا اوس ختم شوي، پخوا به دا ډېر ناست دي بالي سال سره مرغو والا ناست دی، اوس ورسره لفافې پرتې دي. زه روان وم چې د مریض تپوس ته او بې اختیاره زما دې پنسۍ ته یې ګوتې کړې، ما ایله کار یې به پرېوتم خو خدای ته بچ کړم. غصه م راله خدای پنسۍ ته راله چا لاس را واچو چې مې کتل اوس دی دی مې ولې کاکا وایي دلته چې راشي چې قسمت ته لټیک کړم. یا خدایه پاکه اوس هم خواښ یم، اوس په سړک را غورځولې وم په قسمت ته لټیک کوم. مې ځان لټیک کړه چې د دې فوټپات د ناستې نه خلاص شي، ځان له قسمت برابر کړه. دې شکل ته دې وګوره ظالمه نسوار دې پنځه منه په خوله کې چولې څښه لاړې د نبیږي دې غاښونو ته دې وګوره سپېمو ته دې وګوره او زما قسمت ټیک کړې ما له خدای قسمت ټیک کړی دی ځان له ټیک کړه. زمونږ خلک دا هم قمقل ناست دغه دی ولاسي څوک چا ورته لاس نیولي پالبه وله ګوري، څوک مرغو ته ناست دي، څوک نجومیانو پسې ګرځي. دې قصو پسې مه ګرځئ. روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې دي؟ الله په اختیار کې دي. دا اسباب دي لټه به ډاکټر له هم دی، دا ستا سبب دی. خدا به نه وایي چې ډاکټر جوړ کړم، د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي، دم به هم په ځان اچوي. دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه، دعا به هم کوې، تعویذ به هم استعمالوې چې رسم تعویذي او دمونه به هم استعمالوې او مونځ به هم کوې. خو دا به دې یقین چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي؟ الله پیدا کوي. زما وروڼو دا به زمونږ ایماني او دا به زمونږ عقیده وي چې دا څومره طاقتونه دي، که روغ صحت دی، که مال دی، که دولت دی، که ښکلی شکل دی، که ایمان دی، که بچي دي، که عزت دی، دا ټول الله سره دي. دا به زمونږ یقیني چې که بیماري ده، که تکلیف دی، که مقدمه لر کول دي، که د رنځور رنځ ښه کېدل دي، دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي، دا به الله ښه کوي. دا به زمونږ یقیني چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی، د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی. او که دا مونږ کوم عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی. زه به صرف اراده کوم، د ګناه اراده به نه کوم، د نیکۍ اراده به کوم. زه به اسباب لټوم خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی، په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي. دا به مې یقیني. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شوه. نو رسول الله مبارک فرمایي اصحابي ته وی د جنت د خزانه الا ادلک علی کنز من کنوز الجنه، وی د جنت د خزانونو یو خشته خزانه نه درکوم؟ ابو موسی اشعري وتی فقلت بلا ولنا یا رسول الله راک کنه ولا حول ولا قوة الا بالله. او دا بل حدیث چې ما دته وی د مسند د بزار دا حضرت عبد الله بن مسعود دی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حضور پاک کو فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دی دا دواء من 99 داء، د یو کم سلو مرضونو علاج دی. ایسرها الهم، او په یو کم سلو مرضونو کې را کوټي بیماری هم دی. هم څه ته وایي؟ مې راته وختي معنا وکړه. هم ټینشن چې ورته مونږ وایو، پریشاني چې ورته وایو، غم ورته مونږ وایو، هغه تکلیف چې دا غیرو سبب نه معلوم. درونو دا بهترین دم دی ما درته وښو لا حول ولا قوة الا بالله. چې چاته څه قسمه پریشانی دا تکلیف دی، غم دی، مصیبت دی، مقدمه دا، جنجال دی، لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي. او چې چاته څه قسمه ضرورت دی او سیده نو لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي. دا د یو کم سلو هغه خطرناکو مرضونو علاج. زما خبره نه د رسول الله مبارک خبره ده، یو جامع شی موږ ته د دواړو جهانو سردار ښیي او د جنت د تلو دغه یو لویه ذریعه ده او یو لوی سبب دی. زموږ دا بزرګان پکې یو ټکي زیاتوي ورسره چې دا د سړي 1500 کرته شواروس کې وایي، 11 کرته یې مخکې درود شریف وایي او 11 کرته وروسته درود شریف وایي او 1500 کرته یې وایي. په اودس کې ویل شي، په اودس کې ویل شي. خدای دې چې سړی دې په اودس کې وایي، په یو ټیم ویل شي، په دوه ټیمو کې ویل شي او په درې ټیمو ویل شي. او العلی العظیم دا د الله صفت ده، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
دا صفت کو سره وې ډیره فائدہ بدر کی او کدا وسره نه وې نو په حدیث کې الا بالله پورې راغلی دی او په بل حدیث کې علي العظیم شته دي کې نشته بلکې شته نو که العلي العظیم سره سو کوئی لا خدا کنه وای نو څه نقصان پکې نشته زنانه ویل شي نارینه ویل شي او دا ځان له وظیفه وګرځوي ان شاء الله عمل په کې ها زنانو تم دور سره په خپل په عمل کوي دا یو قلا د قلا 1500 کرتا 1500 نه زیات هم کوي وسلوي ویل شي او 1500 زموږ د بزرګانو د طرف نه د مشرانو بزرګانو طرف نه مونږ خلکو ته دا یو تلقین دی 1500 کرتو نو په دې عمل کوي اولاد د چانی پریشانی وي مصیبت کې مبتلا یا سنور څنګه یا د یو مقصد د حاصلېدلو لپاره لګیا دي دې ته دغه مقصد نه حاصلېږي هغه لپاره دی وای دا ډیره ښه وظیفه ده او خدای په موږ